نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. عن عثمان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما عزتمند مشرانو، الله تبارک وتعالی چې مونږ تاسو ته کوم آسمانی او آخری کتاب حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې نازل کړی دی، هغه د قرآن کریم. د قرآن کریم فضائل ډیر زیات دي، خو زه مختصر یو دوا فضائل ستاسو په خدمت کې عرض کوم. ما د بخاری شریف دا کوم حدیث مبارک ستاسو په خدمت کې تلاوت کو. په دې کې د قرآن کریم د زده کولو او د قرآن کریم د بل ته د ښودلو فضیلت ذکر شوی دی. عن عثمان رضی الله تعالی عنه، حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته عن النبي صلی الله علیه وسلم قال، هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا ارشاد مبارک نقل کړي. نبی علیہ السلام فرمای: خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. تاسو کې بهترین ډیر زیات غوره هغه انسان دی چې په خپل قرآن کریم زده کوي او نورو ته ښيي. باب خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، بخاری شریف حدیث نمبر 5027. پغې کې دا حدیث مبارک ذکر شوی، لہذا پدې مونږ تاسو د الله شکر وباسو چې الله تبارک وتعالى د بهترینو خلکو نه مونږ وګرځولو او د قرآن کریم د زده کړې او د بل تر ښودلو الله مونږ ته توفیق راکړه. ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ نے روایت ده په ترمذی شریف حدیث نمبر 2926 کی. عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ نے روایت ده تاوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد مبارک ده، یقول الرب عز وجل، حدیث قدسی ده، اللہ فرمائی: من شغله القرآن عن ذکری ومسألتی اعطیته افضل ما اعطي السائلین. کم انسان چې د قرآن کریم کې دومره مشغول وي چې زما ذکر نشي کوله او زمانه اوږدې دعاګانې نشي غوښته، نو الله تبارک وتعالی فرمایي زبدا سے کسته د ذکر کوونکو نه او د دعا غوښتونکو نه زیات فضیلت ورکوم. اعطیته افضل ما اعطي السائلین. نو د قرآن کریم خپل مشغله ګرځول، د قرآن کریم کې دومره مشغولېدل چې ذکر ته وخت نه میلاویږي، اوږدو دعاګانو ته وخت نه میلاویږي، نو دا د فضیلت یو نښه ده چې انسان هر وخت د قرآن کریم سره مشغول وي. کله د قرآن کریم الفاظ د کول، کله د قرآن کریم تفسیر او ترجمه زده کول، کله د قرآن کریم علوم زده کول، کله د اصول زده کول، کله د فقه او فقاهت زده کول. دا ټول علوم د قرآن کریم د زده کړې انسان په دې کې مشغول وي، نو الله فرمایي زبدتا د ذکر کوونکو او د اوږدو دعا غوښتونکو نه بهترین او زیات فضیلت ورکوم. نو د دینه تاسو معلوم کې چې دا
څومره بهترین عمل دی. لہذا مونږ او تاسو په دې باندې د الله شکر وباسو. د قرآن کریم یو د زده کول او یو دی د قرآن کریم بل ته ښودل، دا دواړه خبرې جدا جدا دي. په دې باندې ځان پوهوئ. یو د قرآن کریم خپله زده کول، یو د قرآن کریم بل ته ښودل. نو چې خپله زده کړي دې ته ویل کېږي فهم قرآن، او چې بل ته قرآن کریم ښیي دې ته ویل کېږي تفهیم قرآن. لکه مونږ خلک ورته وایي ټیچنګ اف قرآن، د قرآن کریم بل ته ښودل. نو د فهم قرآن دپاره بنیادي 3 علوم دي چې دا انسان ته معلوم وي او د دې علم ورسره وي. نو دا د هغې دپاره ضروري دي چې انسان وایي زه به قرآن کریم باندې پوه شم. نو دا 3 علوم د هغه دپاره ضروري دي. نمبر 1 محاورات عرب. د عربي زبان چې کوم محاورات دي هغه دله د عربي ادب ورزي ورله. لکه مسلم شریف باب بیان ان الدخول فی الصوم یحصل بطلوع الفجر، هغې کې حدیث نمبر 824 دی. د عدی ابن حاتم رضی الله عنه لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، چې کله دا آیت مبارکه نازل شو حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر قال له عدي، ما نبی علیہ السلام ته عرض وکړ چې ما د اوښ رسې توره او سپینه د خپل بالښت لاندې کېښودله، د دې لپاره چې یاره زه د شپې او د ورځې امتیاز او فرق پکې وکړی شم. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما ته وفرمایل قال له عدي یا رسول الله انی اجعل تحت وسادتي عقالین، ما د خپل بالښت لاندې 2 رسۍ کېښودې د اوښ، عقالا ابیض و عقالا اسود، یو سپین رسۍ او یو توره رسۍ. اعرف اللیل من النهار، چې شپه او ورځ د دې راته پته ولګي. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ارشاد وفرمایه ان وسادتک لعریض، ستا د بالښت خو ډېر اوږد دی. د الفاظو مرادي معنا باندې ته پوه نه شوې. مطلب دا دی تور نه مراد او سپین نه مراد، د تور نه مراد شپه ده، د سپین نه مراد د سبا رڼایي ده. نو لہذا محاورات عرب چې انسان ته معلوم وي، د دې حدیث مبارک نه دا ثابتېږي چې د قرآن کریم تفسیر به هغه انسان له ورځي، هله به زده کولی شي چې کله دې محاورات عرب عربی زبان چې کوم محاورات دي په هغې پوهېږي. دغه شان د قرآن کریم د زده کړې لپاره دویم څیز چې کوم ضروري دی هغه د شان نزول. قرآني آیتونه کم پس منظر باندې نازل شوي، د دې بیک ګراوند څه دی، د دې شان نزول څه دی، د څه واقع شوی وه چې د قرآن کریم د آیت د صورت وغیره نازل شوی. سنن ابي داود باب فی قوله تعالی ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، حدیث نمبر 2512 کې د حدیث مبارک ذکر شوی دی. د اسلم ابي عمران رحمه الله فرمایي چې موږ مدینه منورې نه قسطنطنیه باندې حملې کول لپاره روان شو. زموږ امیر چې کوم د لښکرو هغه عبدالرحمن ابن خالد ابن ولید رضی الله عنه، نو د جنگ په وخت کې چې کوم رومي لښکرو هغې خپل دیوال سره چې دی نږدې لګېدلي وو، پټ شوي. مسلمانانو کې یو مجاهد چې دی په دشمنانو باندې یوازې حمله وکړله. نو چې خلکو وکتل نو هغې شور جوړ کړ، ویې ویل چې دا خو دی په خپل ځان هلاکت ته غورځوي، حالانکې قرآن کریم کې راځي ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. نو دا خبرې هغې وکړې. حضرت ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه هغه موقع باندې موجود و. فقال ابو ایوب انما نزلت هذه الآیة فینا، هغه فرمایي چې دا زموږ انصارو په باره کې نازل شوی او هغه وخت کې چې مونږ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله الله پاک ورله مدد وکړو، اسلام غالب شو، نو مونږ څه وخت په خپل مال او کاروبار د اصلاح لپاره په کورونو کې پاتې شو او جهاد هم ونه کړو. نو په دې باندې د آیت مبارکه نازل شو چې الله وفرمایل چې تاسو جهاد پرېږدئ او کورونو کې پاتې شئ او کښېنئ او د خپلو اموالو په اصلاح کې شروع شئ، نو تاسو په خپل ځان په خپله هلاکت ته ورغورځوئ.
اوس ګوره یو انسان چې دی بل طرف ته بیک ګراوند آیات ظاهري ګوري ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، نو ظاهره دا وي چې خپل ځان خپله هلاکت ته ورغورځي، دی روان دی او یوازې حمله وکړه دی ځان هلاکت ته ورغورځوي. بل طرف ته ابو ایوب انصاري رضی الله عنه د هغې شان نزول ذکر کوي چې مونږ کوم وخت کې د دې واقعه دا ده چې مونږه جهاد پرېښی و، مونږ وی چې یاره څه وخته پورې به اوس د خپل مال او د کاروبار اصلاح وکړو، خپل کورونو کې به ایثار شو. نو الله فرمایي چې تاسو جهاد مه پرېږدئ، دې په ذریعې سره به تاسو خپل ځان هلاکت ته وغورځوئ. شان نزول چې کله معلوم نه وي نو دا ډېر انسان په غلطۍ کې پروزي، لہذا د فهم قرآن دپاره دویم څیز شان نزول باندې پوهېدل دي. دریم څیز فهم قرآن دپاره ضروري دا دی معرفت خداوندي، د الله مراد څه دی چې دا انسان ته معلوم وي. بخاری شریف باب قول الله واتخذ الله ابراهیم خلیلا، باغی کی حدیث نمبر 3360 تے. عن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت تے، قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، چې کله دا آیات نازل شو الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، نو قلنا یا رسول الله اینا لا یظلم نفسه، مونږ ویل اې د الله رسول په مونږ کې کوم یو کس داسې دی چې هغه به کمی زیاتې نه کوي. ظلم مطلب دی چې کمی زیاتې کول، نو څوک داسې دی چې هغه کمی زیاتې نه کوي. قال ليس كما تقولون لم يلبسوا ایمانهم بظلم بشرک، نبی علیہ السلام تو فرمایل چې بظلم نه مراد شرک دی. اولم تسمعوا الى قول لقمان لابنه یا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظیم، اے بچیا شرک مکه والله سره، شرک ډیر لوی ظلم دی. نو هغې د ظلم نه مراد کمی زیاتې واغشته، نبی علیہ السلام ته مراد د الله وښود چې دلته کې مراد تېنه شرک دی، د ظلم نه مراد شرک دی چې شرک ونه کړي. لہذا دریمه خبره دا ضروري ده چې انسان ته د الله مراد معلوم وي. نو دا د فهم قرآن دپاره درې خبرې وي چې نمبر 1 محاورات عرب، نمبر 2 شان نزول، او نمبر 3 د الله مراد انسان ته معلوم وي، نو قرآن کریم باندې به پوهېږي. بل تفهیم قرآن، قرآن ټیچ کول، بل چا ته قرآن ښودل، د هغې دپاره 15 علوم علما کرامو ښودلي چې هغه زه اشاره صرف ذکر کوم. لومبی علم دی علم لغت، لکه قرأ دا د حیض او د طهر دواړو معنو کې مشترک دی، یا لفظ د امت چې دی دا په څو معنو کې مشترک دی. کان الناس امة واحده، ټول خلق په یو دینو. وذکر بعد امت، دلته کې معنی د زمانه، هغه کس ته جیل قیدی ته وریاد شو څه زمانه بعد. دارنګې ان ابراهیم کان امتا، ابراهیم علیه السلام ځان له پوره یو جماعتو، دلته کې د امت معنی جماعت دی. بل قالو ان وجدنا آباءنا علی امت، مونږ په دې دین باندې، دلته کې جدا معنی شوه. نو علم لغت چې د هغې په ذریعې سره د الله کلام د مفرد کوم الفاظ دي د هغې معنی معلومې شي، نو لہذا دا ضروری دی. دغه شان دویم څیز چې کوم ضروري دی هغه علم نحو ده چې د هغې په ذریعې سره اعراب سمیږي او معنی کې چې دی تغیر او تبدل نه راځي. لکه ان الله بریء من المشرکین ورسوله، نو دلته کې کته وي ان الله بریء من المشرکین ورسوله، نو که علم نحو دی نیز ده او رسوله دی ویو، او دلته کې به ډېره لویه معنوي لحاظ سره خرابې راشي چې الله د مشرکانو نم بری دی او د خپل رسول نم بری دی. نو لہذا علم النحو دا هم ضروری دی. علم صرف هم ورله ضروری چې د هغې سره د الفاظو پہچان راځي. لکه ودکرا دا اصل کې اس دکرا د تعلیل نه پس دا ادکره جوړ شو. یا علم اشتقاق څلورم دا هم ورله ضروری چې د هغې نه معلومیږي چې دو مادو نه مشتق نو دی مختلفې معنی به وي. مسیح دی دا لفظ کله دی اشتقاق د مسح نشي نو معنی دی ټچ کول، او که د مساحت نشي نو معنی پیمایش. نو دا اشتقاق دا لفظ د کم ځای نه وتی دی، د دې ماده سره. علم معانی هغه علم چې په هغې کې مخاطب د هغه ذهني صلاحیت او مقتضی حال مطابق چې متکلم خبره کوي. لکه واسأل القریه، د کلي والو نه تپوس وکړي، نو پکار دا وی چې تپوس شوی چې واسأل اهل القریه، خو علم معنی اصطلاح کې د حذف مضاف الیه، که قرآن کریم بل ته ښودلو والا په دې علم نه پوهېږي نو لہذا هغه په دې مشکل کې پرېوځي چې د کلي نه تپوس وکړي. کلي نه خو څوک تپوس نشي کولی، یعنی د کلي خلکو نه تپوس وکړه. دلته کې اهل مضاف دی ته حذف مضاف الیه، دا علم معانی دی.
علم بیان هم ضروري چې د باغې سره مختلف تراکیب سره تشبیه مجاز استعاره وغیرہ داغه واضح شي. علم بدیع هم ورله ضروری دی، علم قرائت هم ورله ضروری دی، علم عقاید هم ورله ضروری دی چې په دې سره د تشبیه آیاتونه چې کوم دي هغه کې غلطۍ نه حفاظت کیږي. لکه بر رفعه الله الیه، امام فخر الدین الرازی الشافعی رحمت الله علیه متوفا 606 هجری تفسیر رازی د بر رفع الله د دې آیات لاندې لیکي المراد الرفع الى موضع لا يجري فيه حكم غير الله. بر رفعه الله الیه معنا دا د مراد دا دی چې الله تبارک وتعالى داسې ځای ته اوچت کړي چې هلته د الله نه علاوه ظاهري طور هم د چا حکم نه چلیږي. دنیا کې خو ظاهري د بعضې خلکو چې دی حکم به چلیږي، خو هلته ظاهري حکم د چا نه چلیږي. دغه رنګې اصول فقه علم فلا تقل لهما اف، والدینو ته اف مه وایه. لہذا د اف ممانعت خو د عبارت النص نه معلومیږي. نو که په لرګي باندې څوک مور پلار وایي کنځل ورته کوي نو دا د څه نه معلومیږي؟ دا خو د ظاهري الفاظ نه معلومیږي، دا اصول فقه ده او دا دلالت النص نه ثابتي. لہذا علم اصول فقه هم ورله ضروری دی. علم اسباب نزول هم ضروری دی چې باغې سره د آیاتونو معنا واضح شي. دغه شان د ناسخ او د منسوخ علم هم ورله ضروری دی. لکه والذین یتوفون منکم ويذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 4 اشهر و10. دی بل یو طرف ته د آیت مبارکه دی، بل طرف ته وصیت لازواج متاعا الى الحول غیر اخراج. لہذا د ناسخ او د منسوخ علم چې یو سړی سره نه وي هغه به وایي چې کومې زنانه خاوند وفات شي هغه به وایي کال تېری، بیا به وایي چې نه 4 میاشتې او 10 ورځې به تېری، او یا به فیصله دا کړي چې کال او 4 میاشتې او 10 ورځې د دې په ګډوډو کې اخته شي. حالانکه 4 میاشتې او 10 ورځې دا ناسخ حکم دی او کال هغه منسوخ حکم دی. علم فقه هم ورله ضروری ده چې په دې سره د جزئیاتو د جزئیاتو سره د کلیاتو پہچان راځي. لکه یا ایو الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة، په دې آیت مبارکه کې د 4 فرایض ذکر شوي دي. همدغه د فقه مسله چې په 10 کې 4 فرض دي، باقي څیزونه چې مستحب یا سنت دي. دغه رنګې علم احادیث د هغې په ذریعې سره قرآن کریم د مجمل آیاتونو تفسیر او وضاحت کیږي. الزانیة والزانی فجلدوا كل واحد منهما 100 جلده، په دې کې د زانیه او د زانی سزا ذکر شوی چې 100 کوړې به ورکړي. په دې کې د شادي شده او د غیر شادي شده څه فرق نه ذکر شوی. لیکن بل چې د بخاری شریف کې حدیث مبارک دی انه امر فی من زنا ولم يحسن بجلد 100 وتغریب عام، چې غیر شادي شده زناکاری هغه ته 100 کوړي او 1 کال لپاره جلاوطن. او ابن ماجه شریف کې حدیث مبارک دی هلته په حدیث چې وسره نه وي نو د دې تفصیل به نه راځي. الشیخ والشیخة اذا زنیا فرجموهما البتة رجم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورجمنا بعده. لہذا الشیخ والشیخة نه مراد شادي شده سړی او شادي شده زنانه شوه. دغه رنګې علم لدنی علم وهبي چې د شریعت باندې عمل کولو په وجه باندې الله تبارک وتعالی دغه عالم ته دغه دیندار شخص ته الله ورکړی وي. ځکه چې یو حدیث مبارک دی د انس ابن مالک رضی الله عنه حلیة الاولیاء او طبقات الاسفیاء د ابو نعیم احمد ابن عبدالله الاسبهانی کې دا ذکر شوی دی من عمل بما علم، څوک چې په خپل علم مطابق عمل کوي ورثه الله علم ما لم يعلم، الله به ته علم د هغه څه ورکوي چې د به د هغې کسبي علم به یې نه کړی او د هغې به ته الله علم ورکړي، یعنې وهبي علم. دا یو څو څیزونه وو چې دا د علم دپاره ډېر زیاته ضروري دي. د قرآن کریم د تفسیر دپاره خپله چې زده کړه کړي هغې دپاره دغه 3 علوم دي او بل ته چې ښې نو د هغې دپاره دغه 15 علوم دي. د قرآن کریم علماء کرامو ذکر کړي مختلف ډېر نمونه دي. بعض حضرات فرمایي چې 55 نمونه دي، خو هغه صفتی نمونه دي. مشهور نمونه د قرآن کریم 5 دي. یو نوم دی الکتاب، دویم نوم دی الذکر، دریم نوم دی القرآن، څلورم نوم دی الفرقان، پنځم نوم دی التنزیل. الکتاب ذالک الکتاب لا ریب فی، سورة بقرہ 2 آیات. الذکر
انا نحن نزلنا الذکر سورة الحجر نهم نمبر آیات. القرآن ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم سورة الاسراء نهم نمبر آیات. الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده سورة الفرقان لمنی آیات. التنزيل تنزيل العزيز الرحيم سورة ياسين پنځم نمبر آیات. قرآن کریم تا قرآن ولی ویلے کیگی؟ قرآن دا قراءتون پشان مصدر دے. ان علینا جمعه و قرآنه، بشکا دا قرآن کریم یادول او دا دی پڑھاول دا زمونږ په ذمه دی. نو کلام عرب کې مصدر د اسم مفعول په معنی کې اکثر استعمالیږي. نو ځکه قرآن ته قرآن په دې معنی کې ویلېږي پڑھی ہوئی چیز. قرآن معنی جمع کول. دغه شان د قرآن کریم د آیاتونه په دوه قسمه دي. یو هغه آیاتونه چې هغه د یو خاص واقع تحت یا د یو سوال جواب کې نازل شوي وي، او بعضی آیاتونه هغه دي چې هغه د یو خاص واقع یا د یو خاص سوال تحت نه دي نازل شوي. نو هغه د قرآن کریم د تفسیر لغوي معنی سره او اصطلاحي معنی سره. د تفسیر لغوي معنی دا تفعیل من الفسر، دا د فسر نه دی او معنی دا الابانه والکشف و اظهار المعنى المعقول، ظاهرول، کلاول، معقول معنی بیانول. مباحث فی علوم القرآن للشیخ مناع القطان صفحه نمبر 323 باندې دا لغوي معنی ذکر شوی ده. د تفسیر اصطلاحي معنی تفسیر روح المعانی کې علامہ آلوسی رحمت الله علیه متوفا 1270 هجری هغه ذکر کړی ده. علم یبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب وتتمات لذلك كمعرفة النسخ وسبب النزول وقصة توضح ما أبهم في القرآن ونحو ذلك. لکه د الفاظ د قرآن کریم د ادایګۍ طریقې، د الفاظ قرآن مفهوم، د الفاظ قرآن انفرادی احکام، د الفاظ قرآن ترکیبی احکام، ترکیبی حالت کې د الفاظ مجموعی معنی او د معنی د تکمیلی یعنی آیاتونو قرآنی پس منظر او مجمل تفصیل. دا ټول پر یو تعریف کې رالل. علم تفسیر هغه علم دی چې باغی کې د قرآن کریم د الفاظو د ادایګۍ طریقې، د هغې مفهوم، د هغې انفرادي او ترکیبی احکام، د هغې د معنی سره بحث کیږي. او یو د تعویل. تعویل په لغت کې دا د اول ماخوذ دی، مشتق دی او معنی دا الرجوع الى الاصل، اصل طرف ته واپس کېدل. او اصطلاحي معنی دا الجواهر الحسان فی تفسیر القرآن. امام بغوی سے فرمائی التاویل هو صرف الآیت الى معنی محتمل. آیات داسې معنی کول چې د هغه آیات د هغې معنی احتمال لري، یوافق ما قبلها و ما بعدها، چې د مخکې او د وروسته سره مضمون سره موافق وي، غیر مخالف للکتاب والسنه، چې د کتاب الله او د سنت خلاف نه وي، من طریق الاستنباط، د استنباط په ذریعه سره. د تفسیر یو څو ماخذ دي، شپږ ماخذونه چې د دینه قرآن کریم تفسیر کېدلی شي او قرآن کریم تفسیر ته معلومیږي. یو ته ویل کېږي تفسیر القرآن بالقرآن. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، انعام یافته خلکو ذکر داغي په لاره د تلو دعا غوښتلی شوې ده. په سورة النساء کې داغي ذکر شوی دی فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. هغه انعام یافته خلک څوک دي؟ سورة نساء کې داغي تفسیر راغلی. نو دا تفسیر القرآن بالقرآن دی. تفسیر القرآن بالقرآن په طرز باندې چا تفسیرونه لیکلي؟ نو اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن، محمد امین بن محمد مختار رحمت الله علیه عربی کې لیکلی.
بل تفسیر القرآن بالقرآن محمد فاروق صاحب چې دی عربی کې لیکلی. دویم ماخذ تفسیر القرآن بالاحادیث النبویه، د قرآن کریم تفسیر په احادیث سره. وانزلنا الیک ذکر لتبین للناس، سورہ نحل 44 نمبر آیت مبارکه. وانزلنا الیک الذکر، مونږه قرآن کریم نازل کړی تا ته لتبین للناس، تاسو د دې توضیح او وضاحت کې نبی علیہ السلام د اقوال او د افعال په ذریعه سره د قرآنی آیاتونو تفسیر او توضیح کوي. لکه فسوف یحاسب حسابا یسیرا، سورۃ انشقاق 8 نمبر آیات کې راځي چې چاته عملنامه به خلاص ورکړی شو د سره به آسان حساب کیږي. بخاری شریف کې حدیث مبارک دی، باب من سمع شیئا فلم یفهمه فراجع فيه حتى يعرفه، حدیث نمبر 103 کی حدیث مبارک دے. عن نافع ابن عمر ابن ملیکه فرمایي چې نبی علیہ السلام زوجه عائشه رضی الله عنها دا عادت مبارک چې کله به یو خبره وریده نو اول به باغی باندې خزان پیو، کپویدلو کې څه دشواری و نو رجوع به کوله چې ما ته دا په دې خبره باندې ما پوهیږي. یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل قیامت پر ورځ باندې چې کوم کس سره حساب وکړی شو نو هغه من نوقش فقد هلک، به دا هلاک شو. په دې باندې عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې آسان حساب کیږي، حالانکه تاسو وایي چې سو چا سره حساب وشو نو دا انسان هلاک شو. عائشہ رضی الله عنها فرمایي دا آیات چې دی فسوف يحاسب حسابا یسیرا، نو لہذا د تفتیش په تور باندې هغه تاسو کو چې په هغه باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې دغه حساب نه دی بلکې دا خو صرف عرض دی، هغه ته وایي چې دا دی کړي دا دی کړي دا دی کړي زما په میکړه. نبی علیہ السلام تو فرمایل انما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يهلك. دا اوس د نبی علیہ السلام د آیت مبارکه تفسیر او توضیح او وضاحت وکړه. انوار التنزیل والتاویل بیزاوی رحمت الله علیه لیکلی عربی کې، هغه چې پکې تفسیر القرآن بالاحادیث د دې اهتمام کړي. دغه رنګ تفسیر القرآن العظیم امام ابن کثیر رحمت الله علیه عربی کې. فتح المنان فی تفسیر القرآن چې هغه په تفسیر حقانی باندې مشهور دی، دا اردو کې دی. نو دا هم چې تفسیر القرآن بالاحادیث سره د دې اهتمام پکې شوی. تفسیر القرآن باقوال الصحابه، لکه تفسیر القرآن باقوال الصحابه د دې مثال لاسره اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا، دې کې د ازمکه او د اسمان د رتق او د فتق ذکر دی. دا بندو ففتقناهما منکلو کړل. نو د عبد الله ابن عمر صاحب نه روایت دی چې یو کس مال راغی د سورۃ الانبیاء د آیات باره کې تپوس کو. نو عبد الله ابن عمر صاحب هغه ته فرمایي چې عبد الله ابن عباس صاحب لاړ شه او هغه نه د تفسیر معلوم کا، او کوم تفسیر چې ته وې نو ماته د هغې خبرداری راکا. عبد الله ابن عباس صاحب رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې اسمان اوچ شو، باران ته نه کېده، او ځمکې چې دی مکمل شاړې شوې وي، فصلونه ګیاګانې نه کېدي. نو لہذا د باران په ذریعه سره الله پاک چې د ځمکې د هغې نه هغه روټکول، نو دا فتق د باران په ذریعه سره د اسمان او د ځمکې فتق چې دی هغه د پل او د پودې د راټوکېدو په ذریعه سره دی. دا کس نه عبدالله ابن عمر صاحب راغی، تفسیر ورته ووایه، هغه فرمایي چې دا الله هغې ته خصوصي علم ورکړی. دا صحابي چې دی تفسیر القرآن باقوال الصحابه. تفسیر صحابي کې د یو څو خبرې ضروری. اقوال صحابه دا د اصول حدیث مطابق به قبلیږي. دغه رنګې قول صحابي که د مرفوع حدیث خلاف نه نو مرفوع حدیث که خلاف وي نو مرفوع حدیث ته به ترجیح ورکړی کېږي. که اقوال صحابه کې اختلاف وي نو تطبیق به ورکړی کېږي، که نه مجتهد قول ته به ترجیح ورکړی کېږي. تفسیر مجاهد التابعی رحمت الله علیه او دغه تفسیر یحیی ابن سلام دی تفسیر القرآن باقوال الصحابه اهتمام کړی، بل تفسیر القرآن باقوال التابعین. لکه قد افلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون، هغه اهل ایمان کامیاب دي چې هغوی په خپل مونځونو کې خشوع کوي. نو امام ابو محمد حسن ابن موسی الرابعی بصری التابعی رحمت الله علیه په تفسیر سمرقندی د سوره المؤمنون د آیات لاندې لیکي
خاشعون الذين لا يرفعون ايديهم في الصلاه الا في التكبيره الاولى. خاشعون خشوع کون کې نه مراد هغه خلق دی چې هغه پوره منځ کې د تکبیر تحریمه نه علاوه لاسونه نوچتي. لکه تفسیر عبدالرزاق هغه د تفسیر القرآن باقوال التابعین اهتمام کړی. دغه رنګ تفسیر توستری هغه په عربی کې د هغه چې تفسیر القرآن باقوال التابعین هغه اهتمام کړی. دغه شان تفسیر القرآن بلغت العرب د قرآن او سنت او آثار صحابه او تابعینو کې صراحت نوي نو د آیات په تفسیر کې د لغت عرب عام محاورات او مطابق غشتل دا هم جایز دي. او یاخذهم على تخوف نو تخوف الرحل منها تامکا قردا کما تخوف عود النبعة السفن. تفسیر قرطبی هغه ذکر کړي. فقال عمر سعید ابن مسیب وی چې عمر صاحب جره منبر باندې او وی فرمایي تاسو د الله دی آیات او یاخذهم على تخوف دی باره کې سوې. فقال شیخ من بني هذيل بنو هذيل نه یو کس پاسې دغه هي لغتنا یا امیر المؤمنین التخوف التنقص. تخوف چې دی څه ته ویل کېږي؟ تنقص ته ویل کېږي، کمی او نقصان ته ویل کېږي. فقال عمر اتعرف العرب ذلك في اشعارهم اغي اشعار کې هغه ته دغه شعر وایي. فقال عمر يا أيها الناس عليكم بديوانكم شعر الجاهلية فإن فيه تفسير كتابكم ومعاني كلامكم. لہذا تفسیر القرآن بلغت العرب شو. شپږم نمبر تفسیر القرآن بعقل سلیم. نو مثال لله ملک السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا يجعل من يشاء عقيما. نو لہذا امام ابو عبدالله محمد ابن احمد الانصاری القرطبی المالکی احکام الجامع لاحکام القرآن کی د سوره شورا د آیات لاندې لیکي. قاضی ابوبکر ابن عربی فرمای بعضی خلکو د خنثا د وجود نه انکار و چې خنثا بګله چارو سه نشته بګه خنثا او هغه وی چې الله مخلوق پیدا کړي نو یې مذکر پیدا کړي یې مؤنث پیدا کړي. یهب لمن یشاء اناثا او یهب لمن یشاء الذکور بس دغه پکې ذکر شوی. په دې کې د خنثا ذکر نشته لہذا د خنثا وجودم نشته. موږ ورته جواب ورکو چې دا سویل د لغت نه د نواقفیت دلیل دی. فصیح کلام باندې نه پیدل او د قدرت باری تعالی کم معرفت دلیل دی. الله تبارک وتعالی قدرت خو ډیر وسیع دی. ظاهر د قران کریم هم چې د خنثا د وجود نه نفي نه کوي ځکه الله فرمایي یخلق ما یشاء. الله تبارک وتعالی پیدا کوي څه چې الله غواړي. نو لہذا د عقل سلیم سره د قران کریم تفسیر شو. ارشاد العقل السلیم الى مزايا الكتاب الكريم. دا غرنګ مفاتيح الغیب التفسیر الکبیر امام فخر الدین الرازی رحمت الله علیه دا تفاسیر دي د اصول تفسیر دغه باب په حواله سره دي. اخره کې د نن درس په حواله سره یو څو تفاسیر تاسو ذکر کوم. نمبر 1 عربی تفاسیر. تاویلات اهل سنت امام ابو منصور محمد بن محمد الماتوریدی رحمت الله علیه لیکل دي چې په 333 هجری کې وفات شوی. د علم عقاید او د علم کلام مشهور امام دی. احکام القرآن امام ابوبکر احمد ابن علی الجساس رحمت الله علیه لیکل دي چې 370 هجری کې وفات شوی مشهور مفسر او فقیه دی. تفسیر مفاتیح الغیب امام محمد بن عمر بن الحسین الرازی امام رازی رحمت الله علیه الشافعی رحمت الله علیه چې هغه په 606 هجری کې وفات شوی مشهور مفسر دی، محدث دی، فقیه دی، فلسفی دی. دغه رنګ تفسیر مدارک التنزیل امام عبدالله بن احمد النصفی چې 710 هجری کې وفات شوی بهترین متکلم زاهد متقی او پرهیزګار دی. دغه تفسیر دی. تفسیر القرآن الکریم امام اسماعیل ابن خطیب چې هغه د امام کثیر رحمت الله علیه باندې مشهور دی. 774 هجری کې هغه 774 هجری کې هغه وفات شوی دی. دا د هغې تفسیر دی. تفسیر جلالین امام جلال الدین محلی جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه د دې حضرات تفسیر. تفسیر مظهری قاضی ثناء الله پانی پتی رحمت الله علیه 1225 هجری کې وفات شوی دی. مشهور مفسر او فقیه دی.
او دغه رنګې تفسیر روح المعانی علامه آلوسی رحمت الله علیه البغدادي الحنفی 1270 هجری کې د وفات شوی دی. د بغداد مفتی بغداد په لقب باندې مشهور او لوی عالم. دا عربي تفاسیر. یو څو اردو تفاسیر: تفسیر موضح البیان شاه عبدالقادر دهلوی رحمت الله علیه چې 1230 هجری کې وفات شوی. تفسیر عثمانی مولانا محمود حسن صاحب رحمت الله علیه، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت الله علیه. تفسیر بیان القرآن تانوی رحمت الله علیه چې 1362 هجری کې وفات شوی. تفسیر معرف القرآن مولانا ادریس کاندیلوی رحمت الله علیه 1394 هجری کې هغه وفات شوی دی او دا د هغې تفسیر دی. تفسیر معرف القرآن مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه چې هغه 1396 هجری کې وفات شوی، دا د هغې تفسیر دی. تفسیر انوار البیان فی کشف اسرار القرآن مفتی عاشق الہی صاحب چې هغه 1420 هجری کې وفات شوی. تفسیر معالم العرفان صوفی عبدالحمید سواتی صاحب 1429 هجری کې وفات شوی. د دروس القرآن هغې تفسیری مجموعه ده. آسان ترجمه قرآن د شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب حفظه الله تفسیر دی. دروس القرآن د متکلم اسلام سیدی و مرشدی و استازی و سندی مولانا محمد الیاس گمن حفظه الله، او خلاصة القرآن د متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گمن حفظه الله تعالی ورعاه.